جرګه د پښتنو په معاشره کې ډېر لوی کردار ادا کوي او چې د کومو علاقو او کلو جرګې فعال او مضبوطي وي نو هلته دښمنۍ او تربګنۍ د نش برابر وي. هم په دغه جرګو کې یوه جرګه د کوګا کلي د رزل اصلاحي جرګې په نوم هم ده چې د کال 1992 نه فعال را روانه ده، چې نه صرف په کوګا کلي کې بلکې په ټول مندڼ کې د عوامو لانجې او کشالې حل کوي. نن د دغه جرګې د کابینې یو اهم میټینګ د صدر فتح خان پر یشګاه کې وشو چې پکې جنرال سیکرټري سید قریش امیرخیل او د کابینې د غړو نه علاوه ایس ایچ او تانا ناوګي نور زمان خان او ایډیشنل ایس ایچ او امتیاز خان ګډون کړي وو. میډیا سره د خبرو په وخت د رزل اصلاحي جرګې جنرال سیکرټري سید قریش امیرخیل د جرګې د یو کال په کارکردګۍ رڼا واچوله او وی چې موږ په ډېر لږ وخت کې و کم سل روغې جوړې وکړې. د رزل اصلاحي جرګې صدر حاجي فتح خان وی چې زه د کوګا کلي د خلکو مشکور یم چې په ما اعتماد کړي او زه خپل صدر جوړ کړی یم. هغوی وی چې د جرګو او مرکو سره په تاڼو تحصیلونو بوج کمیږي او د عوامو ستونزې د کور په درشل حل کیږي. هغوی وی چې زموږ ټولو لسته خواست چې خپلې جرګې مضبوطې کړي او په علاقه کې د اصلاح کوشش وکړي. په دې موقع د رزل اصلاحي جرګې کوګا سابقه جنرال سیکرټري او ناظم کوګا ټو سوراب خان وی چې رزل اصلاحي جرګه خپل تاریخ لري او د جرګې تر اوسه پورې د خلکو په زرګونو مسلې حل کړي. هغوی وی چې جرګه د صدر حاجی فتح خان په قیادت کې نور هم فعال شوی او په ټوله علاقه کې د روغ جوړو سلسله روانه کړي. په دې موقع یې چو تانا ناوګي نو زمان خان هم د رزل اصلاحي جرګې کوګا د کارکردګۍ ستاینه وکړه او د هر قسم تعاون یقین دهاني وکړه. کوچر په هر کلی کې د رزل اصلاحي جرګې په شان جرګې جوړ او فعال شي نه هغه ورځ لري نه ده چې د معاشرې نه بلانجې او کشالې د جرګو په لاره ختم شي. تاسو سرجي زمونږ د علاقې ته نوي راغلي کېدای شي زمونږ د جرګې د کارکردګۍ نه څه لږ ډېر خبر هم یې. دا جرګه زمونږ ډېر د پخوانه را روانه ده او بلکې دا په ټول بونیر کې یو مثالي ده، یو مثالي جرګه ده. خلک تاسو به اورېدلي وي او دوی تاڼې ته کوم ایسټو صاحب چې راغلی دی او تاسو دلته یې نو تاسو هم هغه کسان دی چې د دې جرګې سره د دې جرګې چې کوم کار دی هغه تاسو هم کوئ. په ډېرو موقعو باندې ما تا یو ځای شوي یو مونږ په دیوانه وبا کې ځای په ځای باندې روغې جوړې کړي دي او ستاسو کردار هلته مونږ ته معلوم شوی دی چې یاره دا یو داسې افسر دی چې دا د پولیس افسر هم دی خو زموږ د مشرانو نه د مشر هم دی. نو ستاسو نه مونږ انتهایي مطمئن یو او امید لرو چې انشاءالله نور هم تاسو دغه کوئ. یو کال تقریبا وشو څه لږ بږ چې مونږ دا کمیټي مونږ ته سپورټ شوې ده. نو تر اوسه پورې په ریکارډ باندې چې مونږ کوم راوستي دي نو زما په خیال باندې 93 کیسونه داسې راغلي دي چې هغه ډېر سنګین طرف ته تللو. خو د دې جرګې کوششونه او ستاسو د دې خلکو دواګانې وې چې هغه خدای پاک په هغه ټایم باندې حل کړي دي او هغه د مزید خرابتیا نه او د نقصان نه بچ شوي دي. انشاءالله زموږ کوشش دا دی چې زموږ د څومره کېږي هغه به مونږ کوو د دې کلي دپاره د دې عوام دپاره د امن و امان په حواله باندې. کوګا به انشاءالله یو مثالي کلي ټولو خلکو ته پته را معلوم دی ورته چې په دې 8 میاشتې کې 93 مسلې د 93 نه به ډېرې زیاتې مونږ حل کړي ځکه چې دا سیکرټري صاحب ما سره یي هغه خو په ریکارډ راشي او زما سره خو چې زه په خپله کې کمې کوم نه په ریکارډ نه راځي. زه خو مخکې سره دغسې خلاصوم الله پاک یې خلاصوي. زمونږ سره دومره دغه نشته خو الله پاکو دا مسلې خلاصوي. نو زه د دې تېرې شوي جرګې هم ډېره شکریه ادا کوم او د خپل کلي د مشرانو هم ډېره شکریه ادا کوم چې مونږ له دا اعزاز راکړی دی. مونږ دومره نه وو خو دا خلکو مونږ باندې خپل اعتماد کړی دی. انشاءالله چې زمونږ څه وشي به در وځي او د شپې مو مونږ به انشاءالله تیار یو. مونږ به کوو. دلته زمونږ چې چوګان صاحبان راغلي وو د هغې ډېر مشکور یو چې هغوی دلته کې راغلو زمونږ سره په دې کې شرکت وکړو. نن دا کوم میټینګ چې مونږ وکړو دا مونږ په دای کې وکړو د امن و امان په حواله او د دې کلي کې د مسلو په حواله او ما خپلو مشرانو ته خپلې ملګرو ته اپیل وکړو چې تاسو په دې کې زما سره کوآپریشن کوئ. یوازې زه دا کار نشم کولی ما باندې لږ بوج کېږي او چې تاسو زما سره یې نو لږ ډېر د خوشحالۍ خبره لکه ناظم صاحب خبره وکړه. پرون موږ ناوګی تللي وو ناوګی کې صحابه تر ورځو
مونږ پکې نیمه ورځ ونه کړه که مونږ نیمه کړې بیا مسله پاتې کېده خو ټوله ورځ وکړه د نورو ټولو کلو را سره د ټول تحصیل مشرانو الله پاک دې د هغوی په عمر کې برکت واچي او الله دې هغوی له د دې نه زیات دغه ورکړي چې دغسې مسلې راځي زما د خپل کلي وروڼو بایګانو ته مشرانو ته او د ټولې تحصیل مندړ خلکو ته او په باقاعده ټول بونیر او د ټول پاکستان خلکو ته دا اپیل دی چې دې جرګو له ډېره غټه دغه ورکړي ترقي ورکړي چې کومه خبره په جرګه کېږي او هغه په تحصیلونو تاڼو نه کېږي تحصیلونو تاڼو کې هم زموږ وروڼه ناست دي هغوی ته به هم لږه سپکوي مسلې به سپکي زموږ کورونو کې او په مالونو کې به هم برکت وي ځکه چې دا کمې پیسې زمونه لګي دا بې ځایه لګي نو زه ټولو خلکو ته دا اپیل کوم چې د خدای لپاره چې تاسو خبر شئ چې یو مسله په یو ځای کې راله خو تاسو ته چا نه ویلې نه په خپله ځای ځکه چې د الله پاک زمونږ کوم امید دی نو هغه ډېر زیات دی او هغه به موږ له الله پاک د دې اجر راکوي نن د رزړ اصلاحي جرګې د کابینې د مجلس شورا او د صاحب رای مشرانو یو غونډه وشوله چې په هغې کې د ناوګۍ ایسیچو نورزمان صاحب او ایډیشنل ایسیچو امتیاز صاحب هغوی شرکت وکړو د هغوی د شرکت موږ مشکور یو رزړ اصلاحي جرګې په حواله کوګا یو غټ کلی دی او زما په یقین باندې د دې جرګې نه بغیر دا نیمګړی دی د دې جرګې په حواله باندې زه دوره به تاسو ته خبره وکړم چې دا جرګه وخت په وخت چې دې کې څومره مشران راغلي دي که هغه د صدر په شکل راغلی دی که هغه د سیکرټري په شکل راغلی دی نو ټولو مشرانو د دې جرګې لپاره په خپل وخت باندې ښه کاپي هلې ځلې کړي دي او د هغه هلو ځلو د محنت په بنیاد باندې نن رزړ اصلاحي جرګه یو مضبوط پوزیشن کې ده یو سټرانګ پوزیشن کې ده موجوده زمونږ د رزړ اصلاحي جرګې صدر فتح خان حاجي صاحب او ورسره سیکرټري قریش خانو زه د حاجي صاحب په باره کې به دا ووایم چې تیره زمونږ کم ټینیورو یا کال نیمو شو د دې نه کم زیاتو شو دې ټینیور کې نو لږ ډېر فرق دا محسوسوم چې حاجي صاحب کله راغلی دی زما په یقین که زه دا ووایم نو زمونږ د 3 کالو کې چې کومه کارکردګي وه نو هغه کارکردګي دی په دې 9 میاشتې کې ترلاسه کړې ده او حاجي صاحب بذات خود خپل یو هانسټ یو نایس مین دی او د دې جرګې په وجه مو د هغه خپل ذاتي د شخصیت په نسبت باندې مو د ټول مندړ خلکو بلکې د ټول بونیرو خلکو کې د هغه خپل یو پہچان دی او چې دی نو هغه له عزت ورکي لہذا د جرګو په کلو کې موجودګي انتهایی ضروری ځکه ده چې که زه تاسو ته پرونی خبر وکړم نو پرون د دې تحصیل مندړ د قامي جرګې مشرانو په ناوګۍ کې پوره ورځ تېره کړې ده او سهار 9 بجې دوی تلي وو او بېګا 9 بجې د شپې فارغ شوي دي او یو لویه مسله وه په هغې کې دوی د اخلاص په توګه شامل شو خدای پاک هغې له د خیر یو سبب او یو ذریعه راویستله او هغه کورونه به کم د 2 کورونو په مابین کې چې مسله وه نو هغه د دې په هلو ځلو په کوششونو باندې چې دی نو خدای پاک خیر سر تک د جرګو مقصد هم دا دی چې په کلو کې څه تنازعات راځي مسلې راځي نو بر وخت د هغې د حل لپاره زه د جرګې د فورم نه زه د تحصیل مندړ کې نور زمونږ څومره د جرګو درانه مشران چې دي لکه زه به تاسو ته ووایم چې مشران خو ډېر زیات دي او ټول د جرګو مشران دي خو شیرزاده باچا شو یا نور جلیل ډي اس پي صاحب شو یا زمونږ حاجي صاحب شو بشمول نور د نورو کلو مشرانو موږ هغې لپاره چې دی نو مطلب دا دی د لوږه دومرو دعاګانې کړو چې دا مشران موجود دي انشاءالله که خیر نو کلو کې مسلې خامخا راځي خو چې د دې اخلاص او تعاون پکې او دا مشران نو هغه مسلې خدای پاک د دې د برکته زر په زر حل